السلام علیکم. د انګلیش د پریپریشن دا زموږ شپږم کلاس دی. په دې کې به ښه په ساده الفاظو کې د ایجکټیوز وضاحت کوو او اخره کې به یو ام سی کیوز ټیسټ هم اخلو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. اول د ایجکټیو په تعریف باندې ځان پوه کړه چې ایجکټیو وایي څه ته. نو په یو جمله کې داسې الفاظ چې هغه ناون اسم هغه ډسکرایب کوي هغه بیانوي نو دی الفاظو ته ایجکټیوز وایي. لکه د بوک نه ما یو سکرین شاټ اخیستی دی، په هغې کې چې کوم ایجکټیوز ذکر شوي وو نو نیو، فرش، اوبیډینټ، ډیوټیفل، ګریټ، امیزنګ، سایلنټ، کوایټ دا داسې الفاظ دي چې دا ناون ډسکرایب کوي نو دې ته ایجکټیوز وایي. دغه شان انټیلیجنټ، لارج، بلیک، فیو، راوند، امریکن، چاینیز، اوول، ون، شارٹ، ټروتفل، یلو وغیرہ. نو دا داسې الفاظ دي چې دا یو اسم یو ناون ډسکرایب کوي په جمله کې، نو ځکه دا ټول د ایجکټیوز اگزامپلز دي. ورپسې ټایپس وایو چې د ایجکټیوز کم کم ټایپس دي او د هغې مثالونه کم کم دي. لومبنی قسم یې دی ډسکریپټیو ایجکټیوز. هغه ایجکټیوز چې هغه تا ته د یو ناون کوالټیز وایي، کوالټیز درته ښیي د یو ناون د یو اسم. فار ایگزامپل بیوټیفل، ټال، ریډ دا داسې الفاظ دي چې دا تا ته د یو ناون کوالټیز ښیي اصل کې، نو ځکه دا کم ایجکټیوز دي ډسکریپټیو ایجکټیوز. اوس چونکې دا تا ته کوالټیز ښیي نو دې ته ایجکټیوز آف کوالټي هم وایي، ایجکټیو آف کوالټي. دویم قسم دی کوانټیټیټیو ایجکټیوز. هغه ایجکټیوز چې هغه تا ته کوانټیټي ښیي، د ناون مقدار درته ښیي، د مقدار په باره کې درته خبره کوي، نو هغه ایجکټیوز ته کوانټیټیټیو ایجکټیوز وایي. فار ایگزامپل فیو، مینی، سم. ټیک شو. دغه شان د بوک نه ما یو سکرین شاټ اخیستی دی. انف، ایوري، ترډ، 50، نن، موسٹ دا ټول ایگزامپلز د یو ناون کوانټیټي شو کوي ظاهري، نو ځکه دې ته ویل شي کوانټیټیټیو ایجکټیوز. اوس کو یو ایجکټیو تا ته ایگزیکټ نمبر، ایگزیکټ تعداد درته ښیي د یو ناون، نو بیا ورته نیومرل ایجکټیوز وایي، لکه 3، 5، سیکنډ، تھرډ دا نیومرل ایجکټیوز دي. دریم قسم دی ډیمانسټریټیو ایجکټیو. داسې ایجکټیوز چې هغه یو ناون پوینټ آوټ کوي، یو خاص قسم ناون په جمله کې هغې ته اشاره کوي، هغه پوینټ آوټ کوي، نو دغه قسمه ایجکټیوز ته ډیمانسټریټیو ایجکټیوز وایي. فار ایگزامپل دس، دیٹ، دیز، دوز دا ټول د ډیمانسټریټیو ایجکټیوز ایگزامپلز دي. څلورم قسم دی پوزیسیو ایجکټیوز. هغه ایجکټیوز چې هغه آنرشپ ښیي، د یو ناون ملکیت ښیي چې دا څیز د دې ناون د دې اسم دی، د سره چې کوم دی د تعلق دی، نو داسې قسمه ایجکټیوز ته پوزیسیو ایجکټیوز وایي، لکه مای، یور، هز، هر دا ټول پوزیسیو ایجکټیوز دی. لکه مای زما، یور ستا، هز د هغه، هر د هغې، نو دا ټول ګوره ملکیت ښیي، آنرشپ ښیي، نو ځکه داسې قسمه ایجکټیوز ته څه ویلی شي یا داسې قسمه الفاظو ته پوزیسیو ایجکټیوز وایي. پنځم قسم دی انټراګیټیو ایجکټیوز. هغه ایجکټیوز چې هغه د کویسچن دپاره، د سوال دپاره استعمال شوي، نو دغه قسمه ورډز ته، دغه قسمه الفاظو ته انټراګیټیو ایجکټیوز وایي، لکه وچ، وټ، هوز دا ټول د انټراګیټیو ایجکټیوز ایگزامپلز دي. شپږم قسم دی کمپیریټیو ایجکټیوز. د نوم نم پته لګي داسې ایجکټیوز چې هغه د دوو اسمونو په منځ کې یا د دوو څیزونو په منځ کې کمپیریزن کې موازنه کوي، نو هغې ته کمپیریټیو ایجکټیوز وایي. فار ایگزامپل ټالر، فاسټر دا ټول کمپیریټیو ایجکټیوز دي. اووم قسم دی سوپرلیټیو ایجکټیوز. هغه ایجکټیوز چې هغه هایسټ ډیګري ښیي، د یو ایجکټیو هایسټ ډیګري ښیي، لکه ګوره ټالسټ، فاسټسټ دا ټول سوپرلیټیو ایجکټیوز دي. په دې کې د دوو نه سیوا څیزونو په منځ کې موازنه کیږي.
اتم قسم دی پراپر ایجیکټیوز. هغه ایجیکټیوز چې هغه د پراپر ناون نه ډیرایو شوي. لکه امریکا یو پراپر ناون دی، د دې نه امریکن ډیرایو شوی دی. دغه شان د چاینا نه چاینیز ډیرایو شوی دی. نو دا امریکن، چاینیز، دې ته پراپر ایجیکټیوز وایي، ځکه دا اوس به طور ایجیکټیو استعمال شوي دي. دې ته ایجیکټیو اف اوریجن هم وایي، ایجیکټیو اف اوریجن. دا د یو انګلیش بک سکرین شاټ دی، په هغې کې د ایجیکټیوز هغه ټایپس یې ذکر کړي دي. ایجیکټیو اف کلر، کوالټي، سایز، اوریجن، شیپ، کوانټیټي یا نمبر. ټیک ده؟ نو دا د بک یو سکرین شاټ دی چې تا ته پته چې په بک کې د دې په باره کې ذکر شوی دی. لکه ګوره که تو خیالو کې د کلر دپاره کومه جمله استعمال شوې ده، شي باټ ا ریډ ډریس. هغې یو سور کلر جوړه واغسته، ریډ ډریس، سور ډریس یې واغسته، سره جوړه یې واغسته. نو ریډ چې کوم دی ډریس ناون دی او ریډ د ایجیکټیو دی، ایجیکټیو اف کلر. دغه شان کوالټي کې ازلان از ان آنیسټ چایلډ. ازلان چې کوم دی هغه یو ایماندار، یو آنیسټ ماشوم دی. نو ګوره چایلډ ناون شو، هغې سره آنیسټ راغی، ایماندار راغی، دا د ایجیکټیو شو. دغه شان د سایز دپاره جمله کوم استعمال شوې ده، they live in a big house. هغې چې کوم دی په یو غټ کور کې اوسېږي. نو هاوس ناون شو، بیگ د دې ایجیکټیو شو، بیگ هاوس. بیگ سایز په باره کې خبره کوي، نو ځکه دا ایجیکټیو اف سایز دی. دغه شان اوریجن. اوریجن ته ما اوس مخکې ذکر وکړو چې د کوم ځای نه دا یو څیز راغلی دی. لکه ګوره ماها از ا پاکستانی ګرل. ماها چې کوم دی یو پاکستانی جینۍ ده، نو پاکستانی دا ایجیکټیو دی، ایجیکټیو اف اوریجن، او ګرل ناون دی. دغه شان شیپ، د دې لپاره جمله استعمال شوې ده، وی هیو ا راوند ډایننګ ټیبل. مونږ سره چې کوم دی نه وي راوند ډایننګ ټیبل دی، نو راوند شیپ ته اشاره کوي که نه، ګول، او دا چې کوم دی ایجیکټیو دی. دغه شان کوانټیټي یا نمبر ته کومه جمله لیکل شوې، there are many trees in the park. په دې جمله کې دا مینی دا مونږ ته د دې ناون په باره کې دا وایي چې د دې څومره کوانټیټي ده، د هغې کوانټیټي ظاهروي. اوس ما د بکس نه سنټنسز جملې راغستې دي، په هغې کې به مونږه دا چې کوم د ایجیکټیوز ټایپس وي، قسمونه وي، هغه به پکې معلومو چې دا کم یو ایجیکټیو دی. لکه لومبنۍ جمله ده یو آر ان آنیسټ پرسن. په دې کې دا آنیسټ دا ایجیکټیو دی، ایجیکټیو اف کوالټي یا ډسکریپټیو ایجیکټیو دی. دغه شان دویمه جمله ده یو ویل وین فالس فرینډز اینډ ټرو انیمیز. په دې کې دا فالس او ټرو دا ایجیکټیوز دي، او دا چې کوم دی ډسکریپټیو ایجیکټیوز دي یا ایجیکټیوز اف کوالټي والا ایجیکټیوز دي. بله جمله ده یو ویل وین فیو فرینډز اینډ سم انیمیز. ته به چې کوم دی یو څو ملګري جوړ کړي او څه دشمنان. نو فیو او سم دا د ایجیکټیو اف کوانټیټي یا کوانټیټیټیو ایجیکټیوز ایگزامپلز دي. بله جمله ده شي واز ا فیمس انګلیش رایټر. په دې کې دا انګلیش رایټر ناون شو، انګلیش د دې ایجیکټیو شو. نو دا مونږ ته چې کوم دی دا وایي چې دا د کوم ځای رایټره ده، نو دې ته ایجیکټیو اف اوریجن هم وایي. او انګلیش چې کوم دی دا یو پراپر ناون دی، دلته پراپر ناون چې کوم دی هغه د هغې نه هغه ایجیکټیو ډیرایو شوی دی، نو ځکه دې ته پراپر ایجیکټیو هم ویلی شي. پوه شوې؟ دا هم پراپر ایجیکټیو دی او هم ایجیکټیو اف اوریجن دی. بله جمله ده those people were kind to her. دلته people noun دی، those دی ته اشاره کوي، دی پوینټ آوټ کوي. نو دا those demonstrative adjective دی. بله جمله ده your child is sincere in his dealings. دلته your او his دا پوزیشن ښیي، ملکیت ښیي، آنرشپ ښیي، نو ځکه دې ته څه ویلی شي possessive adjectives. نیکسٹ جمله ده which topics are more important for discussion. دلته دا which چې کوم دی دا کوېسچن دپاره استعمال شوی دی، which topics. صحیح ده؟
ټاپکس هغه ناون ټاپک ناون دی که نه، او دلته دا ویچ به تورې کوېسچن، نو دلته دا ویچ چې کوم دی دلته انټراګیټیو ایجیکټیو وایي. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ ورپسې د ډسکریپټیو ایجیکټیوز ټایپس وایو. هغې کې موږ سره لومبنی دی کلر، یعنې رنګ چې کوم بلو، ریډ، گرین. سایز لکه سمال، لارج، ټایني، بگ وغیره. دریم نمبر دی شیپ، راوند، سکویر، فلیٹ. څلورم نمبر دی ایج لکه اولډ، نیو، ینګ. او پنځم نمبر دی مټیریل لکه ووډن، میټل، پلاسټیک. دا د ډسکریپټیو ایجیکټیوز ټایپس او د هغې اگزامپلز دي. دا ځان سره یاد ساته. ورپسې د کوانټیټیټیو ایجیکټیوز یا ایجیکټیو اف کوانټیټي د هغې ټایپس وایو. په بک کې په کتاب کې ذکر شوي دي، د هغې نه ما هغه سکرین شاټ یې راغستی دي. لومبنی قسم یې دی ډیفینیټیو. ډیفینیټیو هغه کوانټیټیټیو ایجیکټیو چې هغه ایگزیکټ نمبر ښیي، ایگزیکټ تعداد، ایگزیکټ انسه مونږ ته یادوي، نو هغې ته چې کوم دی ډیفینیټیو ایجیکټیو وایي. د ایگزامپل ته وګوره. I have been here for over 4.5 billion years. دلته 4.5 billion دا چې کوم دی نمبر دی، ایگزیکٹ نمبر دی، نو دې ته ډیفینیټیو ایجیکټیو وایي. د کوانټیټیټیو ایجیکټیو دویم قسم دی انډیفینیټ. هغه کوانټیټیټیو ایجیکټیو چې هغه مونږ ته ایگزیکٹ نمبر، ایگزیکٹ کاونټ، ایگزیکٹ تعداد هغه مونږ ته نه ښیي، نو هغې ته انډیفینیټ ایجیکټیو وایي. لکه آل، فیو، سیورل، سم، مینی، سرټن ایټسیټرا وغیره وغیره. اوس دې جملې ته وګوره. سم آف یو کیپ می پروټیکټډ. نو سم هغه مونږ ته ایگزیکٹ کاونټ، ایگزیکٹ نمبر، ایگزیکٹ تعداد نه ښیي، نو ځکه دا انډیفینیټ. د کوانټیټیټیو ایجیکټیو دریم قسم دی ډسټریبیوټیو. ډسټریبیوټیو داسې ایجیکټیو دی چې دا مونږ ته په یو ګروپ کې یو خاص نمبر شو کوي، یو خاص نمبر ظاهروي. سچ ایز ایچ لکه ایچ، ایوری، نیدر ایټسیټرا وغیره وغیره. جملې ته که ته وګورې ایچ ون اف اس شوډ پروټیکټ نیچر. دلته دا ایچ چې کوم دی دا د یو مطلب مونږ ټول یادي، په مونږ ټول کې وي، هر یو له پکار دي چې دا نیچر، دا ماحول، دا قدرت د دې حفاظت وکړو. ورپسې دا وایو چې پیرډ ایجیکټیوز څه ته وایي. نو چې کله دوه ایجیکټیوز یو ناون ډسکرایب کوي، دوه ایجیکټیوز استعمال شي او هغه یو ناون ډسکرایب کی په یو جمله کې، نو هغې ته پیرډ ایجیکټیوز وایي. فار ایگزامپل هیوج بگ او ټایني سمال. هیوج بگ کې هیوج هم ایجیکټیو دی او بگ هم ایجیکټیو دی. په ټایني سمال کې ټایني هم ایجیکټیو دی او سمال هم ایجیکټیو دی. نو دا دوه ایجیکټیوز دي، دوه او یو ناون ډسکرایب کوي په جمله کې، په یو سنټینس کې، نو ځکه دې ته پیرډ ایجیکټیوز وایي. د کتاب ایگزامپلز ته وګوره. ټوډے از ا برایټ اینڈ شایني ډے. دلته ډے ناون دی او برایټ او شایني دواړه دوه ایجیکټیوز په دې یو جمله کې استعمال شوي دي او دې دواړو دا ناون دا ډے ډسکرایب کړی دی، نو ځکه دې ته پیرډ ایجیکټیوز وایي. دغه شان دویمه جمله کې وي مری از فیمس فار اټس بیوټیفل اینڈ لولی سینری. نو بیوټیفل او لولی دې دا سینری دی، دا ناون دا ډسکرایب کړی دی. دغه شان هارس رایډینګ واز ان ایکسایټینګ اینڈ تھرلینګ ایکسپیرینس. ایکسایټینګ او تھرلینګ دا دوه ایجیکټیوز دي، دا ټول د پیر ایجیکټیوز ایگزامپلز دي. بل یو ایجیکټیو وایو کمپاوند ایجیکټیوز. کمپاوند ایجیکټیوز کم دي، نو د بک نه ما یو سکرین شاټ اخیستی دی. کمپاوند ایجیکټیوز هغه ایجیکټیوز دي چې پای کې دوه یا د دوو نه سیوا الفاظ هغه رایوځای شوي او بطور ایجیکټیو استعمال شوي په یو جمله کې، نو هغې ته کمپاوند ایجیکټیو وایي. کمپاوند ایجیکټیو څنګه جوړیږي چې کله ناون سره پریزنٹ پارټیسیپل یا پاست پارټیسیپل رایوځای شي، نو د هغې نه بیا کمپاوند ایجیکټیو جوړ شي. ایگزامپلز ته وګوره. د ټریک ټو د هیمالایاز از ان آی اوپننګ ایکسپیرینس. نو ګوره آی او اوپننګ دغه شان
She loves to eat sun-dried tomatoes. Sun-dried tomatoes. نو دلته کې I او sun دا noun دي او opening او dried دا participle دي. opening present participle دی او دا چې کوم dried دی دا past participle دی. نو دی چې کوم دی دا nouns experience او tomatoes دا دواړه دا describe کوي نو ځکه دی I opening او sun dried ته compound adjectives وای. ورپسې degrees of adjectives وای. د regular adjectives 3 degrees دي. یو ته positive degree یا ورته base form وي، بلې ته comparative degree وای او درېیمې ته superlative degree وای. لکه لومبۍ جمله ده this path is long. دې کې دا long adjective دی، دا د adjective positive degree ده یا base form دی. په دې دویمه جمله کې longer دا comparative degree ده او دې بله جمله کې longest دا superlative degree ده. دغه شان دی لاندنی جمله کې heavy دا positive degree ده، heavier comparative degree ده او heaviest superlative degree ده. دغه شان this is a small box. دلته دا small د adjective positive degree ده، smaller comparative degree ده او smallest superlative degree ده. دغه شان tall taller tallest big bigger biggest. صحیح ده؟ نو دا د adjectives degrees دي. اوس دا وایو چې د پازیټیو ډیګري نه به مونږه کمپیریټیو ډیګري څنګه جوړو د ایجیکټیو. نو دا انحصار ساتي په سیلیبلز باندې. که هغه ایجیکټیو کې یو سیلیبلي نو د هغه پازیټیو ډیګري نه به مونږه کمپیریټیو ډیګري داسې جوړ کړو چې هغه ایجیکټیو سره به ER ولګو. ټیک ده کنه. لګوره ته دې سایډ ته اگزامپل ته وګوره. اولډ نو دې نه به کمپیریټیو څنګه شي؟ اولډر، بگ بگر، ټال ټالر. ځکه دا اولډ بگ او ټال دا درې واړه یو سیلیبل والا ایجیکټیو دي یا یو سیلیبل والا الفاظ دي. نو په دې وجه دې سره به ER سیواوالی راځي. نو د پازیټیو ډیګري نه به کمپیریټیو ډیګري جوړه شي. او که په پازیټیو ډیګري یا هغه بیس فارم چې کوم دی په هغې کې د یو نه سیوا سیلیبلي نو دغه قسمه ایجیکټیو نه به مونږه کمپیریټیو مطلب دغه پازیټیو ډیګري والا ایجیکټیو نه به مونږه کمپیریټیو ډیګري څنګه جوړو؟ کمپیریټیو ډیګري والا ایجیکټیو د مخکې د هغه ورډ نه مخکې به مور لګو. لکه ایکسپینسیو، ایکسپینسیو دې کې 3 سیلیبلز دي نو دا به شي مور ایکسپینسیو. بیوټیفل دې کې 3 سیلیبلز دي نو مور بیوټیبل شي، مور بیوټیبل به شي کمپیریټیو ډیګري. فیمس، فیمس دې کې 2 سیلیبل دي نو دا به شي مور فیمس. نو په دې طریقه باندې مونږه د پازیټیو ډیګریز نه یا چې کوم بیس فارمز دي د ایجیکټیو د هغې نه مونږه په دې طریقه باندې کمپیریټیو ایجیکټیوز جوړو. دا ډېر زیات امپورټنټ دي، یادې ساته. اوس کو د یو ایجیکټیو اخره کې پولایټ راغلی نو هغې سره به صرف د R اضافه کړي. لکه پولایټ، پولایټر، پولایټر. صحیح ده؟ ER به نه سیوا کې بلکې صرف R ځکه آلریډي په دې کې E شته د مخکې نه. اوس دا وایو چې د بیس فارم یا د پازیټیو ډیګري نه د ایجیکټیو چې کوم بیس فارم یا پازیټیو ډیګري دی د هغې نه به سوپرلیټیو ډیګري څنګه جوړو؟ نو هغه هم په سیلیبل باندې انحصار ساتي. که چېرې صرف یو سیلیبل وي پکې نو عام طور باندې موږ څه کوو؟ په هغې کې EST ورسره سیوا کوو. ټیک دی؟ لږ وګوره اولډ، بگ، ټال دا ته ما مخکې هم ذکر کړو دا 1 سیلیبل والا ایجیکټیوز دي. نو دې نه به شي اولډ نه به اولډیسټ شي، بگ بگیسټ، ټال ټالېسټ. نو د EST اضافه دې کې وشوله. اوس که چېرې د یو ایجیکټیو په مطلب په یو ایجیکټیو چې کوم بیس فارم دی یا پازیټیو ډیګري ده په هغې کې د یو نه سیوا سیلیبل دي نو د هغې نه مونږه سوپرلیټیو ډیګري څنګه جوړو؟ د هغه لفظ نه مخکې موسټ لګو. لکه ګوره ایکسپینسیو نو موسټ ایکسپینسیو، بیوټیفل موسټ بیوټیفل او فیمس موسټ فیمس. دغه شان د پولایټ نه به شي پولایټیسټ. اوس دا وایو که چېرې د یو ایجیکټیو په بیس فارم کې یا پازیټیو ډیګري کې په اخره کې وای راغلی وای
نو د هغې نه مونږ کمپیریټیو او سپرلیټیو ډیګري څنګه جوړو نو هغې سره مونږ د ای آر او د ای ایس ټي اضافه کوو د کمپیریټیو دپاره به ای آر اضافه کوو او د سپرلیټیو دپاره به ای ایس ټي اضافه کوو لکه ګوره ته دې اګزامپلز ته وګوره هیلدي هیلدیر هیلدیسټ وینډي وینډیر وینډیسټ دا شان اګلی اګلیر اګلیسټ پوه شوې تر دې ځای پورې اوس د بک نه ما یو پکچر اخیستی دی یو سکرین شاټ مې ترې اخیستی دی په دې کې چې کوم دا میسنګ ورډز دي چې کوم کمپیریټیو ډیګري سپرلیټیو یا چې کوم پوزیټیو ډیګري دا نارمل چې کوم هغه ایجیکټیو دی نو چې کوم دا میسنګ دي دا ماته په کمنټ کې خامخا ووایه ورپسې دا وایو چې ایبسلوټ ایجیکټیوز څه ته وایي نو هغه ایجیکټیوز چې د هغې کمپیریټیو او سپرلیټیو ډیګري نه وي نو هغې ته مونږه ایبسلوټ ایجیکټیوز وایي لکه ته اګزامپلز ته وګوره پرفیکټ یونیک ډیډ ټیک ده که نو د دې دا نور ډیګریز نشته نو ځکه دې ته ایبسلوټ ایجیکټیوز وایي ریګولر ایجیکټیو څه ته وایي هغه ایجیکټیو چې هغه سټینډرډ پیټرن فالو کوي او د هغې نه هغه کمپیریټیو او سپرلیټیو ډیګریز یا فارمز جوړیږي ٹھیک ده او موږ اوس مخکې ذکر وکړو چې هغه انحصار ساتي په څه باندې نمبر آف سیلیبلز باندې که یو سیلیبل والا ایجیکټیو وي نو د هغې نه مونږه کمپیریټیو او سپرلیټیو څنګه جوړو د ای آر اضافه به کوو لکه ټال ټالر ټالسټ که دوه سیلیبلز وي پکې او هغه لفظ په وای باندې ختمیږي نو هغې کې مونږ څه کوو د وای په ځای به آی ولګو او د ای آر او د ای ایس ټي اضافه به ورسره کوو د کمپیریټیو او سپرلیټیو ډیګریز دپاره لکه ګوره هیپي دا پازیټیو ډیګري ده نو دا اوس دوه سیلیبل دي دې کې او دې کې چې کوم دی د کمپیریټیو د دې نه مونږ څنګه جوړو هیپیر د آی ای آر اضافه وشوه د وای په ځای وای ختم شو او د ای په ځای آی ای آر راغی هیپیسټ دا سپرلیټیو ډیګري شوه داسې ایجیکټیوز چې په هغې کې دوه یا د دوه نه سیوا سیلیبلز دي نو د هغې دپاره مونږ کم لفظ استعمالو مور د کمپیریټیو دپاره او موسټ د سپرلیټیو دپاره نو د هغه ایجیکټیو نه به دغه کمپیریټیو سپرلیټیو ډیګریز جوړ شي لکه ګوره بیوټیفل درې سیلیبلز دي نو د دې کمپیریټیو ډیګري به شي مور بیوټیفل او سپرلیټیو موسټ بیوټیفل پوه شوې تر دې ځای پورې نیکسټ ورپسې دی ایرریګولر ایجیکټیوز هغه ایجیکټیوز چې د هغې نه مونږه کمپیریټیو او سپرلیټیو ډیګریز جوړو نو دا مخکې مونږ چې څنګه رولز ذکر کړل هغه شانتي نه دغه رولز دا نه فالو کوي لکه د ای آر اضافه چې وشي نو کمپیریټیو ډیګري جوړه شي او چې د ای ایس ټي به وشوله نو سپرلیټیو یا چې مخکې به هم ترې مور ولګو نو کمپیریټیو ډیګري به شوه او چې مخکې به هم ترې موسټ ولګو نو سپرلیټیو ډیګري به شوه نو دغه اصول دا قسمه ایجیکټیوز نه فالو کوي په دې وجه داسې قسمه ایجیکټیوز ته ایرریګولر ایجیکټیوز وایي اوس به د مثالونو نه ورته واضح شي فار ایگزامپل دا ګډ چې کوم دی دا یو ایرریګولر ایجیکټیو دی ځکه د دې چې کوم کمپیریټیو ډیګري ده هغه بیټر دی او سپرلیټیو یې بیسټ ده صحیح ده که ګډ بیټر بیسټ اوس دې هغه چې موږ مخکې کوم اصول وي رولز وي هغه یې فالو نه کړل نو په دې وجه دې ته ایرریګولر ایجیکټیو وایي که څوک ووایي چې ګډ ګډر ګډیسټ دا به غلطي ځکه دا ګډ چې کوم دی دا ایرریګولر ایجیکټیو دی د دې کمپیریټیو ډیګري بیټر ده او سپرلیټیو بیسټ ده دغه شان بل ایرریګولر ایجیکټیو دی بیډ د بیډ کمپیریټیو ډیګري ورس ده او سپرلیټیو ورسټ دغه شان فار فاردر فاردیسټ لیټل لیس لیسټ د مینی او مچ دپاره مور او موسټ نو دا ټول چې کوم دي دا د ایرریګولر ایجیکټیوز اگزامپلز دي ورپسې دا وایو چې ایجیکټیول پریس څه ته وایي او په یو جمله کې به دا مونږه پیژنو څنګه نو ایجیکټیول پریس د الفاظو یو ګروپ دی یو مجموعه ده چې هغه به طور ایجیکټیو کار کوي او ناون یا پروناون ډسکرایب کوي ټیک ده دې سره عام طور باندې یو ایجیکټیو سره آرټیکلز پریپوزیشن یا بل یو ناون
دا چې کوم دی هغه رایوځای شوي نو دې ته بیا adjectival praise وایي. فار ایگزامپل دې جملې ته وګوره the tree covered in colorful leaves. په دې اگزامپل کې covered in colorful leaves دا adjectival praise دی ځکه دې دا tree describe کړی دی او د هغې د appearance په باره کې موږ ته خبره کړې ده ځکه دا adjectival praise د لیسن کې مونږ وی چې دا د اپیرنس کنډیشن یا کریکټریسټکس چې کوم دی نو شو کوي ظاهري د یو ناون یا د پروناون. نو دلته دا چې کوم دی covered in colorful leaves دا یو adjectival praise دی. اوس به په نور هم پوه شئ چې مونږ په دې MCQs باندې پریکټیس وکړو. لږ ګوره مونږ له 4 جملې راکړې دي په دې کې مونږ adjectival praise هغه آیډنټیفای کوو. ټیک ده لومبنۍ جملې ته وګوره The field of wildflowers was a colorful sight. نو دلته دا of wildflowers دا adjectival praise دی ځکه دی دا noun دا field دی describe کړی دی. اوس ته به وایي چې colorful sight دا sight noun دی او دلته دا colorful adjective دی. نو دلته مونږ د ساده د adjective خبره نه کوو مونږ د adjectival praise خبره کوو. صحیح ده. نو دلته کې adjectival praise کوم یو دی of wildflowers. دویمه جملې ته وګوره the tranquil lake reflected the vibrant autumn leaves. په دې جمله کې adjectival praise نشته دی. ٹھیک ده adjectives پکې شته خو adjectival praise پکې نشته دی. دریمه جمله the ancient ruins held a sense of mastery and wonder. نو دا of mastery and wonder دا دلته adjectival praise دی. څلورم سنټنس کې the steep mountain trail challenged even the most experienced hikers. دلته کې هم adjectives استعمال شوي دي خو adjectival praise پکې نشته. ورپسې دا بل یو سکرین شاټ دی د بک underline the adjectives used in the given lines. 4 lines دي په دې کې موږ adjectives هغه را معلومو. که ته د لومبۍ جملې ته وګورې نو دلته کې دا kind او selfish دا چې کوم دی دا adjectives دي. په دې بی نمبر کې چې کوم false دی او true او successful دا پکې adjectives دي. په سی نمبر کې honest او frank دا چې کوم دی adjectives دي. په डी نمبر کې په دې کې اوس adjective نشته دی. ٹھیک ده په دې डी نمبر کې adjective نشته دی. ورپسې next یو سکرین شاټ دی د بوکو په دې کې دا وایي چې دې کې دا ووایه چې په دې جمله کې adjective کم یو دی او هغه adjective د دې noun نه مخکې راغلی دی او کو بعد راغلی دی. نو که لومبنۍ جملې ته وګورئ the swift bird flew across the sky. swift مطلب تیز رفتار مرغۍ نو bird noun شو دا swift تینا مخکې راغی نو دلته swift adjective شو او position هغه یې څه دی د noun نه مخکې یعنی before noun. دویم نمبر جمله ده the tall trees provided shade on a hot day. دلته 2 adjective دي tall او hot. nouns کم دي trees او day. نو tall چې کوم دی دام د trees نه مخکې راغلی دی او hot چې کوم دی دام د day نه مخکې راغلی دی. نو دا tall او hot adjectives شو او position یې څه شو د nouns نه مخکې. دریم سنټنس دی the roaring waves crashed against the rocky shore. نو دلته roaring دا adjective دی او rocky دا adjective دی او waves او shore دا چې کوم دی nouns دی. نو د دې پوزیشن هم چې کوم دی د adjectives د nouns نه مخکې دی. a gentle breeze blew through the open meadow. ٹھیک ده نو دلته کې gentle او open دا adjectives دي او دا د دې noun د breeze او meadow د دې نه مخکې راغلي دي. دا MCQs دا د quantitative adjective او د هغې د types په باره کې دي. په دې کې موږ definite indefinite او distributive adjectives identify کوو. ٹھیک ده نو لومبنۍ دی A نمبر some call me nature. دلته کې دا some دا adjective دی او دا کم یو دی دا اوس موږ ته د دې exact دا خو نه دی معلوم کنه نو دا indefinite دی.
others call me mother nature دلته کې دا others adjective دی دا هم موږ ته دی هغه مقدار معلوم نه دی نو دا هم indefinite دی. C number I have been here for over 4.5 billion years دلته 4.5 billion دا چې کوم دی exact number دی نو دا definitive دی definitive. D number دی everyone depends on me everyone دلته دا indefinite دی indefinite. E number دی I have been here for eons اوس وی زه دلته د ډېر وخت د راسې یم اوس مونږ ته دې کې چې کوم دی څه ایجکټیوز نه ښکاري یعنې دلته کې څه ایجکټیو نشته دی. F number I have fed every species greater than you دلته دا every ایجکټیو دی او دا distributive ایجکټیو دی. G number they all can take you or leave you all ټول نو دا چې کوم دی دا مونږ ته معلوم نه دی نو دا indefinite adjective دی. H number دی one way or the other your actions will determine your fate not mine په دې کې دوه adjectives دي one او other دا one چې کوم دی exact number مونږ ته معلوم دی نو دا definitive دی او دا other چې کوم دی دا other دا مونږ ته نه دی معلوم نو دا indefinite adjective دی. ورپسې بل یو سکرین شاټ دی د بوکو یو کہانی ده په هغې کې ایجکټیوز معلومول دي نو دا ستا کار دی دې کې ته ایجکټیوز معلوم کا ماته په کمنټ کې ووایه که نه پوهېږې نو زه درته جواب در کوم په کمنټ کې. اوس موږ له څه اگزامپلز راکړی دي موږ به دا وایو چې دا کم یو ایجکټیو سره تعلق ساتي دا د کم ایجکټیو اگزامپلز دي. نو لومبنی لفظ دی انټیلیجنټ دا ایجکټیو اف کوالټي دی. لارج دا ایجکټیو اف size دی. black adjective of color few adjective of quantity round adjective of shape American or Chinese adjective of origin oval adjective of shape one adjective of quantity short adjective of size truthful adjective of quality yellow adjective of کلر پوه شوې تر دې ځای پورې. اوس په ایجکټیوز باندې ما ستا لپاره ټاپ 20 ایجکټیوز جوړ کړي دي چې موږ دا څه ووي کم پوینټس کم کنسپټس هم ډسکس کړل چې آیا دا تا ته یاد پات شو او که نه چې ستا پې پریکټس وشي. صحیح ده نو تا ته به اندازه ولګي چې په دې ټاپک باندې ته 100% پوه شوې. نو یو ام سی کیوز به ستا مخې له راځي هغه ویډیو پاس کوه په هغه ځای باندې ودروه او هغې باندې سوچ کوه چې کم یو ام سی کیوز کې کم آپشن کریکټ دی ټیک دی. صحیح ده بیا به مخې ته تا ته صحیح انسر هم راځي نو تا ته به د هغې نه بیا پته لګي چې ته څومره صحیح او څومره پورې غلط یې.
نو دا زمونږ د انګلیش د پریپریشن شپږم کلاس. امید لرم چې انشاءالله په کلاس باندې به 100% پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا، کمنټ پې وکړه، خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کا. او که ته په دې چینل باندې نوې او تر اوسه پورې تا دا چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کا او خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کا، ځکه چې کله هم نوې نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي کلاس سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.